کلیم الله او حبیب الله کې څه فرق دی. موسی علیه السلام سره خدای خبرې او حضور سلام وایي چې زه حبیب الله یم، هغې کې فرق ډېر زیات. هغه فرق دا دی چې موسی علیه السلام سره الله تعالی خبرې وکړې، نو دا خبرو په هغه کې دونه هغه جوش او محبت راغی چې څه وي رب ارني، ای رب ما ته ځان وښیه چې زه تا ته وګورم دیدار. قال لن تراني، الله تعالی ورته فرمایي چې ته ما نشي، ولكن انظر الى الجبل، لیکن کما لیدل غواړې نو دې غر ته وګوره، که دا غر په ځای باندې ټینګ شو نو ما به ووینې، او چې غر نشي ټینګېدی نو ته ما نشي. نو الله تعالی کتابونه لیکي چې د ستنې د سوري د هغې په زرګو کروړو د هغې نه کم لږه ورته تجلی الله تعالی دې غر ته ښکاره کړه، نو غر ذره ذره شو. فصعق موسی علیه السلام بېهوشه راپرېوت. موسی علیه السلام کې بیا د لیدو طاقت یې نه پرېږده. وایي دلته اوس وګوره چې موسی علیه السلام سوال کوي چې الله تعالی ما ته ځان وښیه، او حبیب الله درجه څومره شوه. حبیب الله په کټ بستره باندې د ام هاني په کور کې آرام فرمانې، او جبرائیل علیه السلام راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې ځان ته غواړي، الله تعالی خپل دیدار درکړي. دلته څونه درجه شو. موسی علیه السلام سوال کوي الله تعالی ما ته ځان وښیه، حضور علیه السلام سوال نه دی کړی او الله تعالی ځان ته په خپله غواړي. او دلته کې دا چې الله تعالی موسی علیه السلام ته خپل هغه تجلی کوله، څونه حجابات او پردې وې پټې، او حضور علیه السلام مبارک چې ځان ته غواړي د ټولې پردې لرې کړي، اسمانونو د پاسه چې کوم دی لاړ عرش معلا ته او لامکان ته. وایي بله نقطه دا ده چې حبیب الله څه ته وایي او کلیم الله دې کې فرق دا دی چې حبیب الله چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته ځي، نو الله پاک ورته فرمایي انک بالوادي المقدس طوی، ته په یو مقدس او پاک ځای باندې فاخلع نعلیک، پاڼې مبارکې دې وباسه. دا د کلیم الله درجه شو. پاڼې وباسه، لکه موږ جومات ته راځو بیدار بار وباسه. د موسی علیه السلام کوه طور ته ته ورته وایي چې ای موسی علیه السلام پاڼې دې وباسه. او د حبیب الله درجه څونه ده چې عرش معلا ته لاړ او پاڼې یې ایستې، الله تعالی وایي لا تخلع نعلیک، پاڼې مه وباسه. دا د حبیب الله درجه شو چې موسی علیه السلام ته یې پاڼې وباسه، او د حبیب الله درجه څونه شو پاڼې مه وباسه. او کلیم الله د خدای پیغمبران ټول د خدای رضا غواړي چې الله تعالی زموږ نه رضا شي، او د حبیب الله درجه څونه ده چې الله تعالی ورته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا رب به زر ده چې تا ته دومره څه درکړي فترضی چې ته به راضي شي. الله تعالی د حضور علیه السلام رضا کوي، ته به راضي شي. او د قیامت پر رسول السلام اول شافع او مشفع، اول شفاعت به زه کوم، د چا تاب او طاقت بني. حدیث پاک کې راځي دا ټول خلک به د دې ګرمۍ نه او د دې تکلیف نه تنګ راشي. آدم علیه السلام ته چې الله تعالی ته سوال وکړ چې خدای حساب کتاب شروع کړي، دا میدان محشر دا سختي او دا ګرمي خو ډېره زیاته چې یا جنت ته ځو یا دوزخ ته ځو، چې د دې ځای نه ورسره آدم علیه السلام وایي دا زما دغه نشته، ځکه چې ما ته الله تعالی وایي چې ته دې دانې ته او دې دغه ته مه نږدېږي، فلا تقربا هذه الشجرة، دې ونې ته مه نږدېږي. او زه ورته نږدې شوی، ما ته خوراک کړی دی، نو ما سره اوس جواب نشته چې زه الله تعالی ته یم چې حساب او کتاب شروع. داسې به ابراهیم علیه السلام ته، داسې هر پیغمبر ته، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، دا ټول به ورته انکاري شي چې موږ دا نه شو. د حبیب الله درجې ته وګوره، الله تعالی موږ له ډېر ښکلي پیغمبر راکړی، موږ ډېر کمزور یو. شکر دې چې په داسې امت کې پیدا یو، کنتم خیر امة اخرجت للناس. الله تعالی د دې امت باره کې فرمایي چې تاسو غوره امت یې. ګوره چې پیغمبر غوره شو، کتاب یې غوره شو، قانون یې غوره شو، شریعت یې غوره شو، امت یې غوره شو، نو موږ په شپه ورځ په سجده پرېوځو، خو موږ شکریه نه شو ادا
دومره ښکلی پیغمبر چې د قیامت پر ورځ خدای پاک د هغې شان دې ټول مخلوق ته ښایي، موږ ته نه، ټول مخلوق ته ښایي. آدم علیه السلام به انکار وکړي، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ټول به انکار وکړي چې موږ کې دا طاقت نشته. حضور علیه السلام مبارک فرمایي زه به د عرش معلا ښي طرف ته به سجده پرېوځم، د الله تعالی نومونه به والم، داسې نومونه به والم چې هغه به چا هم ني اخیستي. الله تعالی به ماته وفرمایي یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک سل توفي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پورته کړه، سوال کوه چې ته څه سوال وې هغه به منظوري، شفاعت کوه شفاعت به دې قبلېږي. اول شافع او اول مشفع به زه یم، اول شفاعت به زه کوم او زما شفاعت به اول قبلېږي. دا لوی مقام شفاعت هم وکړي اول قبول شي. الله تعالی حضور علیه السلام شامل د دنیا د قبر دا خبره خو لا اخري ده، د آخرت په ورځ باندې د چا طاقت مني او حضور علیه السلام